روټۍ مو خوړه ښه زبردسته ماشاءالله ریلیکس شو لږ او اوس به لږ په پورته لاړ شو که نه صدر صاحب اوس به لږ وګرځو نو که نه بلکل روټۍ سره خو زما خیال ساعت یې لږ پځی شو ډېر برابر ګډوډ شوی وي که نه بلکل او که نه نو بس لږ به مخکې ځو انشاءالله ونه چا کټ کړی دی کشي ته اوچت کړلی ډېر ځنګلات دي دلته لږه غوندې که نه بیا دا ماحول لږ برابر لار لږ اسانه شوه که نه لار لږ اسانه شو اوس به پاخوا ډېرې ښکلې ښکلې علاقې ته ویني دا چې کومه ونه تاسو ته ښکاري نو دا ډېر قیمتي لرګی دی که نه سکرټري صاحب لکه د په شانګله کې دا ټول نه قیمتي لرګی دی بالکل او د دې اصل کې حفاظت پکار دی که نه زه وایم نشته ګورنمنټ دې نه مختلف بالکل چې دی نو په غفلت کې دی ځنګلونه زموږ ټول ختم شو دا ډېر قیمتي لرګی دی او ځمکه دا کټاونه هم بچ کوي او بل دا د کسوانې دپاره چې هم ډېر قیمتي لرګی دی او شاته تاسو ته ښکاري خلکو ډېر په بېدردۍ سره هغې کټایي شروع کړله نو په کار دی چې صوبایي ګورنمنټ چې دی هغې باندې دې باندې نوټس واخلي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې زه د همدم ټي وي ډېره زیاته شکریا ادا کوم نن موږ د چکر په موقع باندې راوتي یو ټوله ماشاءالله ملګري ډېر ښه ملګري راسره دي ټول علما کرام دي یقینا ډېر ښه انجوای موږ وکړه او بیا د علما کرامو نه ډېر څه زده هم کړه او په خصوصي توګه د همدم ټي وي شکریا ادا کوو چې هغوی هم زموږ سره دې پروګرام کې شرکت وکړه او دې پروګرام ته یې نور هم ښکلا ورکړه الله پاک دې شنګلې ته یو قدرتي ښکلا ورکړې ده مصنوعي ښکلا نه قدرتي ښکلا یې ورکړې ده او یو د جنت یو ټوکړه که مونږ ورته ویو نو دا به غلطه نه وي تاسو د یو طرف ته دا ابشار که وګورئ یقینا چې دومره ښکلی ابشار او بیا دومره ښکلې هواګانې ګیر چاپېره د دومره ښکلی ماحول یقینا چې ډېره ښه انجوای مونږ وکړه د ریفریشمنټ دپاره دا ډېره ښه ګیدرینګ وشو او خصوصي توګه باندې مونږ د ډاکټر صاحب هم شکریا ادا کوو چې هغه دا پروګرام چې دی هغه یې ارینج کړه او د ریفریشمنټ یو موقع یې مونږ ته راکړه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نن د ملګرو سره د علما حضراتو سره د قاریانو حضراتو سره موږ د چاګم په خاوره په آخري باونډرۍ چې برس مسکۍ او رڼاصل یادېږي هلته په چکر راغلي وو د دې ملګرو خوښه وه چې خامخا ماته یې بار بار اپیل وکړه چې ته یو غزل ووایه دې غزل کې په څه شعرونه داسې څه شوخ خوندي خو د علماو حضراتو نه معافي غواړم غزل دا ده چې وایي دا ښکلي نه دي دا ښکلي نه دي دوی مې کله په قلار پرېږدي او کله مې ګل په زړه کې پرېږدي کله خار پرېږدي دا ښکلي نه دي دا ښکلي نه دي دوی مې کله په قلار پرېږدي او کله مې ګل په زړه کې پرېږدي کله خار پرېږدي او که داسې وخت راشي چې د سر او څادر یو اعتبار وي که داسې وخت راشي چې د سر او څادر یو اعتبار وي سر دې بیلي خو خدای مه کړه چې اعتبار پرېږدي
او د محبت په کار کې بیا د دنیا کار نه کیږي د محبت په کار کې بیا د دنیا کار نه کیږي دا داسې کار ده چې په دې پسې به کار پرېږدي د محبت په کار کې بیا د دنیا کار نه کیږي دا داسې کار ده چې په دې پسې به کار پرېږدي او د ځان ژوند خون خو سیلونو قطارونو کې وي د ځان ژوند خون خو سیلونو قطارونو کې وي سپکه شروع کشي چې کله خپل قطار پرېږدي اوس امرعلي ته دا اختیار حاصل دی که دا یوازې په پورته ځي سپکه شروع کشي چې کله خپل قطار پرېږدي او ما خو قصد کړی دی هر څه چې وي په لاره به ځم ما خو قصد کړی دی هر څه چې وي په لاره به ځم څوک چې په لاره نه ځي ما ته به بیا لار پرېږدي او لیونی ما ځان سره یوسه اوس مې چاته پرېږدي لیونی ما ځان سره یوسه اوس مې چاته پرېږدي داسې به څوک وي چې به خپل ویشتلی ښکار پرېږدي او یا نه سړی وي قیسه یا د حده ښه سړی وي یا نه سړی وي قیسه یا د حده ښه سړی وي او جرنده په وار ده خو چې بل ته سړی وار پرېږدي خدای دې خیر وکړي موږ خو دومره ډېر دغه عادت هم نه یو د پیاده تلو خو داسې د چې خپلې ملګري سړي سره وي نو انشاءالله ټینشن نشته دا دې طرف ته وګورئ سنیله ښکاري پورې سنیلې علاقه نه نو ته به موږ له ښکار کوې که څه جی همدم به انشاءالله دلته خو نن سبا کمترې راوتلي او ډېر ښکلې غوښې د هغې انشاءالله کوشش به کوو چې ښکار وشي او پروګرام زموږ نور هم خوندور شي ټوپک لږ وښایه که نه چې کتونکي ویني جی دا ټوپک دی موږ سره بس کمترې به خورو انشاءالله تعالی انشاءالله دې سره به زموږ پروګرام نور هم ډېر ښایسته شي خوندور به شي که نه انشاءالله دا ملګري دي موږ سره بس دلته پکې څه کسانو هغوی راوستو وي لږه سټیپ به پکې وکړو هغه دوه کسان هغه ناستې هلکه لاسو څنډوئ کیمرې ته که نه یاره دا پکې موږ سره دغه دی سکیورټي ګارد دی څه نوم دی ګلزمان صاحب دی دا موږ سره دا د سره ټوپک دی خو یو صاحب ورده یو مرغۍ نه دی ویشتې یو چې ته یې ویشتی دی هغې نه هغه چې کوم مرغۍ ویشتې هغې نه لږه وینه تلو ده نه ډېره تلو پته نه لګي او دا پکې موږ سره مسعود خان دا څوک حاجی قدرمنو کتونکو پروګرام تاسو وکړه انشاءالله زما امید دی چې تاسو به ډېر خوندونه اخیستي ډېر ښایسته پروګرام وشو موږ سره ښه قدردان او خواږه ملګري راغلي چې هغه هم سره د هغوی تعلق و ډېر زبردست خوند یې وکړو زه په فرست ټایم ژوند کې اول ځل راغلی وم دې علاقې ته د خلاور ته خو یقینا ډېر ښایسته ځایونه دي ماشاءالله جنت نظیر نښې نشانې دي دلته یقین وکړه ډېر زبردست ماشاءالله نو پروګرام به ستاسو خوښ شي امید ساتم انشاءالله بل پروګرام پورې خپل کوربه شه په الله ورکړي اجازت د لوی الله په امان